مسافرۍ کې څومره سختي څوک ته څه خبر دي، زړه پریشانۍ هر وخت څوک ته څه خبر دي. کور کې لا وایي ای ورجانه دومره لږې پیسې مونږ یې ګټو څومره په سخت یې څوک ته څه خبر دي. مسافري وایي د جهنم د کندو نه یوه کنده ده چې کله مسافري شي او کله د کور ټینشنونه شي. هسې زه هم دې مسافر ته اخر ولې د کور دغه ټینشنونه خلک یا په موبایل وایي یا ورته د دې ځای نه خبر رسوي او مسافر پې خبروي. ځکه دغه مسافر که د خپل وطن د خپله خاوره پرېښودي خو د دې تکلیفونو نه پرېښودي، هغه ته آلرډي د کور د حالاتو پته ده. ځکه د خپل خوږ وطن خپل خوږ مور او پلار بچي پرېښودي او تللی بهر ملک ته. دا یو ورور دې سیټ کې دا تصویر زه یو مسافر دی، نوجوان دی او د ځان پانسي کړی دی. څه ټینشن به ورته دغې مسافر د خپل ژوند خاتمه وکړه. سختې خو هسې په ده باندې سختې وي چې خپل وطن یې پرېښودی، والله علم ښځه به یې کړي او که نه، خو که چېرې ښځه یې کړي خپل بچي به یې پرېښودي. خو دغه تکلیفونو او سختو له تلې نو چې کله ورسره د کور دغه تکلیف میلاو شي نو انسان په دې باندې مجبوره کړي چې خپل ژوند ختم کړي. نو یو په مسافرۍ کې ژوند په تکلیف کې بل اوس په آخرت کې ځکه چې خپل ځان یې ختم کړو. د دین او د اسلام چې کوم احکامات دي د هغې مطابق د خودکشي وکړه، د خپل ځان ختم کړو، نو د ګناه وکړه، دا به د قیامته پورې هم دغه کردار کوي. نو هغه چې د مسافرۍ ژوند دی په تکلیف کې او د مرګ نه بعد هم په تکلیف کې. نو زه هغه د کور خلکو ته وایم چې آیا ستاسو خپل بچی چې هغه په سختو په تکلیفونو کې په بهر په سعودي عرب کې په هر ځای کې چې مسافر وي هلته ژوند تیروي او بیا د ژوند نه بعد چې کله هغه وفات شي نو بیا هم ستاسو په دغه تکلیفونو په سختو باندې پرزو کېږي. نو د ډکي د چارسدي ډکي سره غالبا چې زمونږ دغه چې کوم ورور وفات شو مسافر نو د ده تعلق دی خو ډېر سخت خفه شوم. نو دا ویډیو به طور اصلاح کوو هغې خلکو ته چې د چا خلک بهر وي، رور یې بهر وي، پلار یې بهر وي، زوی بهر وي، چې هر څوک وي نو کوشش کوئ چې مسافرو ته د خندا نه ډکه خبره کوئ. ځکه تاسو ته خو ما وي چې مسافر آلرډي ته پته ده خپل له کور د ټینشنونو دغه ټینشنونو د لاسه خو هغه بهر ته تللی دی. نو که ته ورته هغه تکلیف بیان هم نه کړې نو زه هم هغه ته دغه تکلیف پته ده، خو که په خندا او خوشحالۍ ورته یو دوه درې خبرې وکړي نو د هغه زړه به مطمئن شي چې یار ګوره په کور کې څومره ټینشن دی خو زما د دې خاندان د خلکو سره زما دومره فکر دی چې هغه ټینشن ما ته نه واضحوي او ما ته په خندا او په خوشحالۍ باندې خبرې کوي. نو زه زړه خو بیا په دې مطمئن وي چیرې زه شکر الحمدلله زما هغه احساس شته د کور د خلکو سره. نو مه کوئ د مسافرو سره داسې قسم کردار مه کوئ، داسې قسم خبره ورته مه کوئ چې هغه به بیا خپل ژوند ختموي. ویډیو به طور اسلام مخکې شیر کې چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله